قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. دا آیتنا مبارکہ دا واللسمی سپاری دا سورة الانبیاء آیت نمبر 68 نتر آیت نمبر 73 پورے آیتنا مبارکہ دی. تدین مخ کی آیتنا مبارکوں کی دا حضرت ابراہیم علیہ السلام واقعہ شروع. ابراہیم علیہ السلام چکلا دخبل بت پرس قوم و بت خانہ کی بتان مات کل او دی قوم سر داغین پس خبر تروشوی او دی سر دخبل غلطی احساس شو چی بنگ دی کم سیزنو عبادت کو دا خدایان ندی بلکہ دا بے جان سیزن دی او بے ضرر او بے فائدی نبا کس فائدہ شتا و نبا کس نقصان شتا. ہر کله چې د ابراهیم علیه السلام په دې فعل په دې کار او دا هغه جواب باندې چې افتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، تاسو د داسې څیزونو عبادت کوئ چې نه تاسو سره خبرې کولی شي، نه تاسو څه جواب در کولی شي، نه ستاسو څه په کار راتلی شي، نه څه فایده در کولی شي، نه څه نقصان در کولی شي. چې کله دوی ته دا احساس وشي چې واقعي موږ په غلطه یو او بیا هم باطل همیشه دپاره چې کله لا جواب شي باطل نو بیا باطل ظلم ته لاس واچي. تاسو وګورئ د حضرت موسی علیه السلام واقعه وګورئ. فرعون چې کله د موسی علیه السلام مقابله کې لا جواب شو نو آخر موسی علیہ السلام او د بنی اسرائیل باندې څومره ظلمونه وکړل، ماشومان یې ورته قتل کړل. اخر چې خستړی شو موسی علیہ السلام معجزات یې وکتل، الله تعالی بنی اسرائیل باندې قسم قسم انعامات وکړل. نو بس دی موسی علیہ السلام او بنی اسرائیل هغه مجبوره په دې باندې کړ چې دا وطن پرېږدي. نو کله چې باطل هغه ناکام شي نو بیا د ظلم کوي. نو دلته کې دی هم چې کله د موسی علیہ السلام د ابراهیم علیہ السلام په مقابله کې دی هغه ناکام شو او خپل د دې غلط عقیدې پته ورته ولګي، د احساس ورته وشو، د خپل غلط عبادت احساس ورته وشو او د دې باوجود په خپله کې مشوره وکړه چې د خپلو خدایانو مدد وکړي. نو خدای خو هغې ته نه وایي چې معبود عابد به مدد کوي، معبود چې دی هغه خدا خپل عبادت کوونکي مدد کوي. دی په خپل میانځ کې مشوره وکړه چې حرقوه وانصروا آلهتکم ان کنتم فاعلین، د خپلو خدایانو مدد وکړئ او که چېرې تاسو د خپلو خدایانو خیرخواه یې نو د خپلو خدایانو مدد وکړئ او دته داسې سزا ورکړئ چې ویې سوځوئ په اور کې. ابراهیم علیه السلام باره کې دا مشوره وکړه. نو تفسیر معارف القرآن لیکلي دي چې ورځې ټولو خلکو هغه څیزونه چې هغه د سوځولو وي، خشاک مشاک لرګي مرګي د سوځولو څیزونه یې راجمع کړل ورځې او اور یې بل کړو، یو ډېر لوی اور یې بل کړو او داسې اور یې بل کړو چې بره لمبې به یې ختې او چې کله اسمان کې به سپوږمۍ دغه تېرېده مرغۍ نو اب هم دې لمبو نه متاثره کېده او راغورځېده به. د الله د پیغمبر دپاره یې داسې اور بل کړو او چې کله یې اور بل کړو نو بیا پریشان و چې دې ته هم نږدې نشي تللی، دی به ورته اوس کې وراچوو څنګه. نو بیا مختلف روایات چې دی کې یو کس دا مشوره ورکړه چې د شیطاني سوچ یا ورته شیطان د انسان په شکل کې راغی او وایي چې دی په منجنیق باندې کېنوئ. منجنیق غټ غټ کاڼي چې به باندې سړی لرې ولي. حضرت ابراهیم علیه السلام په منجنیق باندې کېنو د لرې نه اور ته د ګزارلو اراده وکړه. تفسیر معارف القرآن لیکلي چې کله ابراهیم علیه السلام په دې منجنیق کې کېنولو د ویشتلو اراده وکړه د ځمکې او د اسمان ټولو مخلوقاتو چغې کړي الله ته چې یا الله د ستا دې خلیل سره دا څه ظلم کېږي او فرشتو وایي چې الله مونږ ته اجازت راکړه چې مونږ د ستا د خلیل مدد وکړو
الله تعالی فرشتو ته اجازه ورکړو او جبرائیل امین کوئی فرشتي راغلي ابراهيم عليه السلام جبرائیل امین سره ټول دا جواب ورکړو چې زما رب ما ویني حسبي من سؤالي علمه بحالي زما رب چې هغه زما د حال نه خبردار دی او تاسو ته زما څه ضرورت نشته ابراهيم عليه السلام خو خلیل خو دوست او یاد الله تعالی دوست هغه ته پته و چې الله تبارک وتعالى وکما غیرت کوي فرشتو نو ولې مدد واخلو ابراهيم عليه السلام چې کله اور زرو الله جل جلاله اور ته حکم وکړو یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراهيم اے اور شا یخم شا او د سلامتی او علم شدمره یخ نشي چې د یخوالي د وجنه زما خلیل ته نقصان ورسي نو الله تعالی اور یخم کو او سلامتی او علم کو دمره یخم نو کو بلکې معتدل موسم په اور کې جوړ کو ابراهيم عليه السلام ته او چې کوم صحیح کول دی هغه دا چې ورسې ابراهيم عليه السلام تیر کړی دی په اور کې او بهترین ورځې تیر کړی دي او خو زبردست نعمتونو کې په خوشحالۍ کې ابراهيم عليه السلام د ورځې تیر کړی سلويخ رزقول هم په دې کې شته چې 40 ورځې په اور کې تیر کړی او چې کوم صحیح هغه قریب ال صحت ته هغه کوم دې د ورځې کول ورځ ابراهيم عليه السلام په اور کې تیر کې او په دې اور کې ورزيدل سره د ابراهيم عليه السلام هغه عزت د خلکو په نظر کې نورم سیوا شو او د ابراهيم عليه السلام عقیده د توحید د الله د وحدانیت د الله تعالی د یووالي هغه د خلکو په زړونو کې نورم مضبوطه شو او دغه خلکو مخونه الله تعالی نورم ذلیل کړ په دې آیتونو کې الله تبارک وتعالى دا فرمایي چې قالوا دایما شراک او ویل حرقوه وسوځوي وانصروا او مدد کوي الهتکم د خپل خدایانو ان کنتم فاعلین ان کنتم ناصریها حقا کشرتا سو د خپل خدایانو د مدد اراده لري د خپل خدایانو مدد کوي خدایانو هغه بدلا واخلي چې کله ابراهيم عليه السلام د برزول اراده او اورته ورؤيشتو والله پاک فرمایي چې قلنا موږ وي یا نار کونی الله حکم کو چې یا نار اے اور کونی شا بردن یخ وسلاما او د سلامتی اولا علی ابراهيم فابراهيم باندې وارادوا به او د اراده وکړه ابراهيم عليه السلام سره تایدن د هلاکت د ابراهيم عليه السلام لیکن فجعلناهم الاخسرين هم دا خلق ذلیل قلب د خپل عمل کې سره د دمر مهنت او سره د دمر اراده او سره د دمر لوی اور بلولو الله تعالی دای ذلیل او ورمخې پاتې شو او الله خپل خلیل الله تعالی د خپل خلیل حفاظت ونجيناهم من نجات ابراهيم عليه السلام دا ولوط عليه السلام چې د ابراهيم عليه السلام ورارو مونږ دې ته نجات ورکو د دې مبارک مکه سلاوګه الى الارض التي لها ازمکی بارکنا فيها چې مونږ باندې کې برکت اچولو للعالمین د بار د خپل بندګانو الله تعالی ابراهيم عليه السلام سره د لوط عليه السلام چې لوط عليه السلام په ابراهيم عليه السلام باندې ایمان راوړ په دغه وخت کې وتلا پیغمبرینو ملا شي او الله تعالی مؤمنانو ته سره د ابراهيم عليه السلام او سره د لوط عليه السلام حکم د هجرت کو هغه ځمکه د چې هغه د برکت په ځمکه و چې هغه ځمکه د شام و ظاهري برکات هم پکې و چې د دنیا میوه دانی غلي دا په دغه ځمکه کې او معنوي برکات هم پکې و هغه دا چې د انبیای کرامو ډېر انبیای کرامو وطن ده او د انبیای کرامو د وجود هغه برکات په دغه ځمکه کې چې کوم دین هغه موجود و چې انبیای کرام په دغه پاک ځمکه باندې پاتې شي ګرځېدل نو هر کله چې د شام ته هجرت وکړو نو وهبنا له اسحاق مونږ ورکو ابراهيم عليه السلام د اسحاق زوی اسحاق ويعقوب او نوسه يعقوب نافله د زوینه زیات یعنی اضافه مرته په زوی باندې وکړه په نوسی سره د زوینه زیات هغه نوسه مرته هم په خودل چې هغه حضرت يعقوب عليه السلام وکلن جعلنا صالحين او ټول موږ ګرځول خپل نیکان بندگان وجعلناهم او دیم ټول ګرځول ابراهيم عليه السلام د الله پیغمبر اسحاق عليه السلام زویم د الله پیغمبر شوبات کی او يعقوب عليه السلام نوسیم د الله پاک پیغمبر او لوط عليه السلام ته هم پیغمبري ملاو شو الله فرمایي چې وجعلناهم ائمه دا ټول موږ ګرځول ائمه پیشواګان پیشوا هغه ته چې د هغه بنقش قدم باندې تلل کیږي د خلکو لپاره مې پیشوا ګرځول چې دا غي په لار باندې تلل کې نجات کې خود يهدون بأمرنا هدايت کول خلق دا بأمرنا زمون د حکم مطابق دین د الله طرف دا
واوحینا الیہم او دوی ته مې حکم کړو فعل الخيرات د نیکو کارونو د کولو واقام الصلاة او د مزد قائمولو وایتاء الزکات او د زکات د ورکولو وکانو لنا عابدین او دا ټول څومره چې ذکر شول انبیاء کرام دا ټول زمونږ نیکان بندگانو زمونږ عبادت گزارو. الله تعالی فرمایي زمونږ د پاره عبادت کوونکي زما بندگان یعنی زما په صحیح معنو کې بندگان ده. سبحان ربک رب العزة